زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو حلال رزق او حلال مال او دولت دا د الله رب العالمین د طرفنا یو لوی نعمت دی او لوی احسان دی او بیا خصوصا په مسلمان باندې چې د حلال مالی وي او د حلال رزق وي او ډیر وي دا د الله ډیر لوی انعام او ډیر لوی فضل وي خو چې حلال وي ځکه د حلال رزق زمونږ او ستاسو دا رزق او دا ضروریات زندگی دا ضرورت دی جامه زما ضرورت دی زما ستا ضرورت دی خوراک زما ستا ضرورت دی سکاک زما ستا ضرورت دی پکور کې زندگی تیرول زما ستا ضرورت دی نو دا شیزونه چې حاصله نو دا بغیر د پیسو نه حاصلیږي نو اوس د دې پیسو د حاصلولو دپاره موږ تاسو لګیا یو خپلې خوارې مزدورۍ کوو اوس دغه مزدوري کول دا خوارې کول او دا په حلاله پیسې ګټل دا عین عبادت دی زمونږ ضرورت هم دی خو چې په حلاله طریقه وي نو دا عین عبادت هم دی ګورې مونږ خو لګیا یو عبادت مونځ بېشکه مونځ هم عبادت دی روژه هم عبادت دی زکات هم عبادت دی حج هم عبادت دی تسبیحات وایو دام عبادت دی بل سره خیر ښېګړه کوو دام عبادت دی دام په دې زړه کې راوله چې د حلالو مزدوري کې پټي کې دکان کې دیالي کې نوکری کې بزنس کې د حلالو دام عبادت دی او عبادت باندې الله خوشحالیږي نو گویا دا د حصول رزق دا ذریعه چې موږ استعمالو نو دام عبادت دی که ستاسو خیالي پخوا به خیر په دې نوټونو باندې غټ لیکلي وو اوس هم په دې نوټونو باندې شته په یو ګوټ کې لیکلي وي حصول رزق حلال عین عبادت ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے دا لیکلي دي اوس په دې نوټونو ګورئ لیکلي دي یعنی د حلالو دا رزق حاصلول دا عین عبادت دی خو چې د حلال وي نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له د حلالو رزق فراخ راکړي سوال نه خو منه راغلی ده سوال به نه کې نو د حصول رزق دپاره به خپل ذرایع دا استعمالی بیا چې له الله رب العالمین رزق درکو نو بعضې له الله لږ رزق ورکي بعضو له خلکو له ډېر ورکي الله وی دا ما دا تقسیم کړی دی نحن قسمنا بين معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا دا دا الله تقسیم دی چاله لږ رزق چاله ډېر رزق بس دا الله تقسیم کړی دی الله وی په دې باندې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ نو بعضې خلکو له الله رزق زیات ورکړي بعضې نه کم اوس چې دا کم مزدورۍ کوي او خپلې خوارۍ کوي او رزق حاصلوي اخو ټیک ده خو چې کم لګیا دي دا رزق حاصلوي او دوی لږ مالدار دي مال والا الله زیات ورکو شته په دې معاشره کې تاسو وینئ نو اوس چې کم مالدار دي او الله والا رزق زیات ورکړی دی نو دی به د دې اوس د دې رزق شکریا ادا کوي د رزق شکریا به ادا کوي او دا یو خبره یاد ساتئ د دې خپلې موضوع نه راته مخکې یو خبره کوم چې د دې هر شیز د شکریا ادا کړه نو الله به زیاتی دا الله فیصله کړې ده په قرآن کې او یو ځای کې نه دوه ځای کې نه تقریبا دریو ځایونو کې الله دا ویلي دي چې که تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړه دا به زه زیاتومه لئن شکرتم لازیدنکم خامخا به زیاتوم نو موږ به د دې نعمت چې د دې کوم هر یو نعمت په شکر ادا کوو خو چې دا حلال رزق او دا پیسه
او دا مال الله موږ له راکړو نو د دې به موږ شکر ادا کوو. د دې شکر به څنګه ادا کوو؟ نو زموږ دا علما وایي په دوه قسمه به شکر ادا کوې. یو به قولی ادا کوې، بل به فعلي ادا کوې. قولی به څنګه ادا کوم؟ هر وخت به په دې خوله باندې د الله شکر وباسې چې الحمدلله د خدای ډېر لوی شکر دی چې ما ته دا رزق راکړی دی. کو هغه غریب دی او کو خان دی، دا شکر به ادا کوي. دا لومبې د خدای ډېر لوی شکر دی چې ما له الله رزق راکړی دی. کو مالدار دی او که غریب دی، مالدار خو عزت په دې خپلې مالدارۍ ادا کوي، غریب ولې د الحمدلله وایي؟ غریب دی د دې د وجې وایي چې شکر دی په لاس او موټو باندې روغ دی. شکر دی چې الله ولا صحت ورکړی دی. شکر دی چې الله رب العالمین د دشمنو د تربګنو نه ساتلی دی. سار وختي صدیق لالا دا بانګې لا نی ویلې او په توره تیاره کې تلي وي لګیا دی، خپل ګوډ او خپل اوبه خوارې کوي. ولې؟ په زړه کې دا یاره نشته چې زما دشمن دغه دی، دشمن به راباندې راشي. نو غریب بم دا یو شکر ادا کوي او دا الله شکر چې الحمدلله چې زه دې په موټرو باندې روغ ساتلی، ما ماله دې عقل راکړی دی، فکر راکړی دی، دا به دې شکر وباسي. او مالدار به وباسي په خولې باندې، او مالدار به ورسره بیا یو کار کوي چې هغه به په خولې شکر وباسي چې موږ ته قولي وایو، او هغه به فعلي شکر ادا کوي. فعلي به شکر څنګه ادا کوي؟ چې دا کم مال ولا الله رب العالمین ورکړی دی، دا کم جیداد ولا الله ورکړی دی، او دا د شریعت په طور باندې چې شریعت کم نصاب مقرر کړی دی، هغې نصاب ته ستا دا مال ورسېد، نو دقې کې به بیا د الله رب العالمین په لار کې د هغې شکریه ادا کوي چې موږ ورته زکات وایو. په پیر د رحمت شاه قاري صاحب موږ ورته زکات وایو. نو مالدار سړی به زکات خامخا ورکوي. او دا د دې دولت ګورې شکریه ده، دا د دولت شکریه ده، دا د دې رزق شکریه ده. او یاد ساتئ، نن دا خبره ځان سره والئ، زما د زکات موضوع نن نه ده، زم بل یو موضوع ته راولم. خدا راته یو خبره، به دا یو خبره ځان سره ذهن کې یوسئ چې دا مال د هر چا خوښ دی. خدای دې موږ او تاسو د حلالو مال ډېر راکړي. خو که ته وې زما دا مال، دا جیداد، دا بینک بیلنس، دا دولت مې قایم او دایم ساتي، دوه کاره کوه. یو د حلالو ګټه او دویم نمبر پکې د الله رب العالمین د طرف نه چې کومه پتا باندې برخه مقرر ده چې موږ ورته زکات وایو، زکات پکې ورکوه. نو ګوره دا د الله رب العالمین د کامل قرآن او د الله رب العالمین ختمی فیصله ده، او دا د الله فیصله ده چې کوم سړی په خپل مال کې زکات ورکوي، الله وی په خپل ذات مې د قسمي دا مال به نور ول زیات وي. مونږ وایو څلوېښت روپو کې یو روپیه ورکړه مال کم شو، نه، مال به د الله زیاتوي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. سود مال تباه کوي په باطن کې، او صدقات او زکات او خیرات مال زیاتوي په باطن کې. په ظاهره خو ته سود وې سل مې ورکړه او دې پسې به لس نورې راکړي، زیات شو، په ظاهر زیات شو، خو قسم په خدای انجام یې تباه و برباد دی. تا څلوېښت یو روپیه ورکړه، ته خو یې ما ورکړه کمیږي، نه، په ظاهر کې به الله رب العالمین تا ته به کمی، خو په باطن کې به الله ستا دا مال زیاتوي. یاد ساتئ، قسم په خدای قسم مې راته وخوړه چې د صدقاتو سره او د زکات سره مال زیاتیږي، او داسې زیاتیږي چې ستا د تصور نه بهر دی. او که دې ورنه که مال دې هم تباه کیږي، دنیا کې به هم تباهي، او د آخرت هغه تبۍ خو پرېږده. وی 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 تاسو وګورئ، تمام قرآن شریف د دې نه ډک دی چې د الله په لار کې پتا باندې فرض و ور دې نه کړه، په دې خپل مال برله الله سزا درکړي. قاري صاحب وایه والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه خلک چې خوندي کوي، جمع کوي خپل مال او خپل جیداد او خپل کالی او سره او سپین، یکنزون الذهب والفضة، خوندي کوي چې دا به نه ودته ورکوم او جمع کوي. ولا ينفقونها فی سبیل الله، زکات پکې نه ورکوي د الله په لار کې. نو ای د دوانو جهانو سرداره ډېر په یو عجیبه انداز ورته الله وایي، دوی خو ډېر د خوشحالۍ زیري اورېدلي دي، خو نن د یو خفګان زیري دوی ته وروه چې فبشرهم بعذاب علیم، د یو دردناک عذاب زیري ورته وروه.
دا ګورې ډېر د قهر نه الله دا خبره کوي زما عزتمن درونو دا د ډېر قهر نه الله وایي زیرې ورته وره او بیا به څه چلو کړم الله نورې سزاګانې خو یې پرېږده یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم دا مخونه دا لخونه دا شاګانې په دې خپل مال برله دا الله وی دا غمه یعنی ستا دا ټول وجود به د اور نه ډکي الله دې مو ساتي بهر کې دا الله رب العالمین په لار کې به چې چاله الله مال ورکړی دی ورکوي به الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي بیا زما عزتمن درونو زما نن مقصد دا دی چې تاسو ته یو خبره دا در ورسوم چې دا خیر او زکات او دا صدقات خو تاسو مونږ ورکو او خدای دې توفیق هم راکړي خو نن په دې ذهن کې دا خبره یوسئ چې دا زکات او دا خیرات د ټولو نه بهترین مصرف د دې څه شی دی چاله یې ورکړو دا نن دا موضوع والی نو د دې خو ګوره الله رب العالمین په قرآن شریف کې د دې مصارف بیان کړي دي چې دوی دی له ورکه قاري صاحب وایه انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله قسم يقول لي قسم مصارف يقول زما د زکات موضوع نه ده ان شاء الله د زکات تاسو د رجب په میاشت کې ورکوئ نو په هغه کې به راته بیا په رجب خدا راته نو قسم قولي په دې کې لومبې انما الصدقات للفقراء والمساکین فقیران مساکین دوی له به ورکوئ اوس په دې فقیرانو مساکین خو ډېر دي په دې فقیرانو مساکینو کې بیا د ټولو نه الله ته چې ستا دپاره نږدې کس وي او ستا پې دا الله مال ډېر لوی مقام ته ډېر لوی درجې ته رسوي او تاله پې الله ډېر لوی مقام درکوي درجه رله درکوي ثواب دله درکوي دا څوک دي فقراو مساکین خو ډېر دي خو په دې ټولو کې نن واوره دا زما د تقریر موضوع ده چې په ټولو فقراو مساکینو کې د ټولو نه بهترین فقیر او مسکین ستا خپل خپلوان دي ستا خوني رشته داران دي چې ستا ورسره کوم بلډ ریلیټډ دی دا غریبانانی بالفرض دا غریبانانی نو د ټولو نه بهترین د زکات او د خیرات او د صدقات ورکولو دپاره ستا خپل خپلوان دي دا یاد ساته یو خپلوان خو داسې دي چې هغوی له به زکات او صدقات نه ورکوي چې کوم فرض دي چې ته د چا نه پیدا یې وایه اسد جانه او تا نه څوک پیدا دي چې زموږ په کتابونو کې ورته اصول وی او فروع وی شاباس اصول پلار د زکات نشي ورکولی نیکه له نشي ورکولی غر نیکه نشي واپسې ځه فروع بچی له به زکات نه ورکې لور له به زکات نه ورکې نوسي له به زکات نه ورکې نوسۍ له به زکات نه ورکې چې تا نه څوک پیدا دي هغوی له به نه ورکې او چې تا ته د چا نه پیدا یې ځکه دقې مال کې هغوی شریک دي تا سره اصل وجه دا ده نو هغوی له به نه ورکې او د دې نه علاوه چې ستا خپل خپلوان دي او غریبانان دي مستحق دي نو زکات په هغوی نه ورکوي لکه خور شو رور شو ترور شوه چاچی شوه مامی شوه ماما شو د پلار خویندې شوې د پلار د خویندو لونه شوې وغیره وغیره چې کوم ستا د وینې رشته دار دی او ستا رضدي رشته دار دی او لایق دي یعنی مستحق د زکات دي اسد جانه بار ته به زکات نورې لومبې به دوی له ورکوي دا موږ ته الله او د الله رسول ویلي او دا هم یاد ساته چې دا خیرات او صدقات موږ کوو دا د څه دپاره کوو چې الله راضي شي او موږ له پې اجر راکړي شاباس الله راضي شي او موږ له پې اجر راکړي او درکوي به م انشاءالله چې په اخلاص باندې وي والله العظیم الله به رنه راضي کېږي او الله به اجر هم درکوي خو که بالفرض و تقدیر دا خبره یاده ساتئ دا رسول الله مبارک وی او دا حدیث دا احادیثو په مختلفو کتابونو کې بار بار راغلی دی چې یو عام سړي له د پردي له صدقه ورکړه د دې اجر یو دی د دې اجر یو دی او که دغه ماره ته دا کم یاد کړل چې ستا د خوني رشته داران دي یا ستا رشته داران دي دوی له د زکات ورکړه
نو دا هغې نورو خپلو خپلوانو له چې دې ورنکړه یو اجر ده او چې خپلو خپلوانو له دې ورکړه رسول الله مبارک وي لها اجران د دوی دپاره 2 اجره دي ستا دپاره 2 اجره دي او ډېر عظیم اجرونه دي. یو اجر دا دی چې دا تا کم صدقات او زکات ورکړل د دې چې څومره ثوابونه دي الله به د هغې په برکت هغه هم درکړي. او دویم نمبر دا دی چې تا د خپلو خپلوانو له بالفرض و تقدیر دا ښېګړه دې ورسره وکړه نو چې چا سره ښېګړه وکړي هغه انسان الله انسان ته رانږدې شي نو تا صلې رحمي وکړه تا دوی سره هغه رشتهداري قایمه کړه نو عمره له الله رب العالمین به د هغې زکات ثواب درکوي عمره له الله د رشتهدارۍ ثواب درکوي. لهما اجران رسول الله مبارک وي د دې انسان دپاره 2 اجره دي ډبل اجر بر الله درکوي. دواړه هغه اجرونه دي چې قسم په خدای چې د دې نه لوی اجر په مخ د کائنات کې نشته. دا یاد ساتئ موږ به لګیا یو راغېشتې به مې زکاتونه پلان کې لیولي پلان کې خپلوانو له ورکه د ټولو نه بهترینه مصرف او بهترین حقداران ستا خپل خپلوان دي. یو پرې الله رب العالمین د هغې زکات ثواب درکوي بل له الله د صلې رحمۍ درکوي او صلې رحمي د الله په جناب کې ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري. اوس زما موضوع هغه نه ده یعنې ما به تاسو ویلو چې د صلې رحمۍ د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی په جناب کې کم مقام دی. نو زما خبره ورونو یاده ساتئ چې د الله رب العالمین په نیز باندې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نیز باندې د ټولو نه بهترین او د ټولو نه اعلی او الله ته محبوب ترین او الله چې پې خوشحالي دا چې دا زکات خپلو خپلوانو له ورکړه دا صدقات خپلو خپلوانو له ورکړه په دې باندې الله ډېر لوی اجر درکوي. داسې چلو شو سجانه چې الله دې موږ او تاسو مدینې منورې ته بوتلی کې. مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي و چې د هغه نوم او ډېر عظیم صحابي و انصاري و د مدینې منورې د اوسېدونکی و د هغه نوم ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ډېر عظیم صحابي دی. زه انشاءالله چېرته شان او مقام به راته بیان کړم. د دې ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه مالدار و نو یو ډېر بهترین او یو ډېر خشته او یو ډېر اعلی باغ یې و یو ډېر اعلی باغ و په هغې باغ کې قجورې هم وې په هغې باغ کې سورې مو او په هغې باغ کې اوبه هم وې داسې یو خشته باغ و. او روایاتو کې داسې هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به بعضې وخت د دې باغ ته لاړه باغ ته به ورته دا په مدینه منوره کې و د هغې باغ نه ډېر لوی انکم و ډېر لوی پیسې به پرې ګټلې. باغ کوم ځای و نو باغ لرې نه باغ د رسول الله مبارک د جومات سره جوخت او د الله شان ته ګوره چې نن هغه باغ د رسول الله مبارک په هغې مسجد کې موجود دی. ته به وایې څنګه موجود دی؟ نو د سعودي حکومت مدینه منوره کې خو عجیبه عجیبه زیارتونه دي او عجیبه عجیبه نښې به ووینې د الله د قدرت خو هغوی نه دي محفوظ کړی خو د الله شان ته ګوره چې د دې باغ هغه اثار نن هم محفوظ حارث صاحب الله دې بوتلی کړه تاسو ټول یې الله بوتلی کې 21 نمبر گیټ او 20 نمبر گیټ اسد جانا چې په دې راننوځي په 2120 باندې نو د دې 21 او د 20 ترمنځ چې راننوځي نو دقلته یو 2 پیلرې دي نو په هغې پیلرو باندې ښکلې مزیدار منځ کې داسې قالین تک شین خور دی نو په قالین تو اوچت کې که نه نو د هغې د لاندې به تا ته 3 غټې غټې دایرې میلو شي سرې د مسجد نبوي قالین د مسجد نبوي فرش تک سپین دی خو دقه ځای پکې سور دی او 3 غټې غټې دایرې تې تو دي نو خلک یې ویني په دې موبایل باندې خلک تصویرونه ګوري او الحمدلله زه خو چې هر کال لاړ شم مرګورو ته د هغې باغ د هغې اثار او هغه دیدار ورنصیب کوم یم وګورئ دلته د ابوطلحه باغ او دا ټول هغه ځای چې ته ووینې هغه علاقه چې کوم د هغوی هغه مسجد کې راوستې ده په خدای مې د قسمي فاروق جانه چې سړی پکې کیني د هغه خوشحاله شي ډېر ښایسته مزېدار دغه دی نو هلته کیني ده نو د هغه اثار یې اوس هم موجود بهر کې
دا باغ و ډیر خشته انکم یې و ده به پکې ښکلې زندګي تېروله دا الله شان ته ګوره چې په مدینه منوره کې په صورت آل عمران کې یو آیات نازل شو رسول الله مبارک ته جبریل راغی سی ورته وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر هرگز بیپیږي دا علما نیکۍ ته انسان نشي رسیدی کومې پورې حتی تر دې پورې تنفقو چې دی خرچو کی دی انفاقو کی دی دا الله په لاره کې ورکړي څه شي مما هغه شي تحبون چې دته ډېر خوښ نیکۍ ته به الله رسي کاملې نیکۍ ته نور کو دې عام ورک هم به رسي خو کاملې نیکۍ ته چې ته وایې زه الله ته ډېر زیات نږدې شم نو چې ستا کوم محبوب شي دی دا د الله په لار کې ورکړه یاره دا آیات چې نازل شو مدینه منوره کې ګون شروع کړ حتی دا حضرت طلحه رضی الله و ابو طلحه غوږو ته ورسېده وی دا آیات نازل شوي دي او که نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یاره چې دا آیات نو هغه خو عربو پیدله چې ښه دا دومره عظیم منقبت دا دومره لوی دغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لراغی وی دا الله رسول قرآن نازل شوي دي وی څه نازل شوي دي وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دا آیات نازل شوي وی راځه دا الله رسوله وی څه وی ته راځه نو هغې باغ ته یې راوسته وی دا باغ وګوره دا الله رسوله هغو ته ډېر بهترین او مزېدار دی ډېر قیمتي دی هوی دا الله رسوله ته په دې باندې ګواه شه چې الله وی زما محبوب نو دې وخت کې زما په جیداد او زما په باغونو کې د ټولو نه ماته چې محبوب شي هغه دا باغ دی دا باغ ما د الله رب العالمین د رضا دپاره او د الله د دقې حکم د لاندې د راتلو دپاره چې دا انسان په کاملې نیکۍ ته رسي د دقې دپاره دا باغ ما ستا په لاس د الله په لار کې ورکړ الله تاسو د الله په ذات یقین وکړئ تیمور جان تاسو ته بیا حدیثو کې تیر شوي یا به راشي چې رسول الله مبارک وی به به واه واه چې تاسو څنګه د تعجب خبره ووایې ښه وی واه واه دا دومره عظیم منقبت دا دومره لویه قرباني دا خو ډېره عظیمه قرباني تا ورکړه طلحه وی دا بس ما د الله په لار کې ورکړو ته چې چاله ورکړې هغوی دې ورکړه چې الله ما نه راضي شي طلحه رضی الله تعالی عنہ فیصله رسول الله مبارک ته ورکوي دا تقسیم کړه او زما دا مال د الله په لار کې ورکړه خو چې زه پې د الله رب العالمین ته ور ورسم ځکه لن تنالوا البر نیکي خو چې سړی کوي موږ نیکي د څه دپاره کوو فاروق جان چې الله ته ورسو تاسو نن د جمعې لمونځ له څه له راغلی دې دپاره راغلی چې ما نه رب راضي شي شاباس ما نه رب راضي شي دې دپاره تاسو ټول راغلی موږ ټول راغلي چې رب موږ نه راضي شي زه رب ته ور ورسم رب چې راضي شي رب به دې ځان ته رالنډ کړي او چې د الله قرب کله حاصل شو دا انسان په دنیا او په آخرت دواړو کې کامیاب دی چې دا وی رسول الله مبارک ته وی ورکه د الله په لار کې اوس د دقې ورکولو دپاره ډېر مصارف دقه باغ قیمتي باغ و په ډېرو پیسو خرڅېده نو رسول الله مبارک وی چې زه پې جومات جوړ کړم د جومات ډېر لوی مقام دی د جومات ډېره لویه مرتبه ده چې جومات پې جوړ کړم ځکه په یو جومات چې چا جوړ کړ من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه جومات ته جوړ کړ په جنت کې د ځان له کور تیار کړ نو تیمور جان زمونږ د استادان وایي چې کور په جنت کې تیاری نو ته به کوم ځای دوزخ کې به خدای د مو ساتي نه چې کور جنت کې تیار شو نو کور ته به الله بوزي نو د جومات ډېر لوی مقام دی نو رسول الله مبارک وی د الله په لار کې راکړی د جومات دپاره یې ورکړم رسول الله مبارک د جومات خبره وروسته کړه وی یاره راکړی دی د دې لپاره بیا به داسې چلو کړو چې خرڅ پې کړو او د اعلا د کلمت الله دپاره چې د الله د دین اوچت شي نو جهاد ډېر لوی مقام لري جهاد ډېره لویه مرتبه لري یو روپۍ چې د الله په جهاد کې ورکې زمو ستا د ذهن نه ماورا د هغې ثواب دی چې کله ضرورت وي او د رسول الله مبارک وخت کې خو ضرورت و د جهاد دپاره نو خدای د جهاد دپاره یې ورکم
نو د جهاد خبره یې پوسټپون کړه. بیا وی ځه چې د جهاد دپاره نه وي نو په دې مدینه منوره کې ډېر غربا دي، ډېر مساکین دي، او حقیقت دی تاسو ته پته لګي داسې مساکین او داسې غربا چې ما تاسو ته مخکې هم بیا ویلي ده. خیر دی بیا هم واورئ چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي داسې حالت په راغی چې په موږ باندې به د لوږې نه بېهوشي راغله، د لوږې نه. نو یې خلکو به را باندې څادر واچو او په دې سټ پې زولونه راکول او په دې اوږو به یې راکول. وی خلکو ته به چې دا ولې وی ابو هریره وی خلکو به وی چې دا په ده باندې میرګي راغلی دي. نو ابو هریره وی قسم مې د الله په ذات وي کو دا به میرګي وي دا به موږ باندې د لوږې د وجې دا راغی، د لوږې د وجې به را پرېوت. نو ډېر غربا او ډېر مساکین. نو رسول الله مبارک چې د طلحه دا خبره وه چې دا باغ ورکه د الله په لار کې زه دقې نو رسول الله وی نه قرباني یې ډېره لویه ده، ما ته متوجه شئ لږ. قرباني یې ډېره لویه ورکړې ده الله په جناب کې، ډېره عظیمه قرباني ورکړې ده. نو ثواب هم د ده دپاره عظیم پکار دی چې هغه د جهاد نه، هغه د جومات نه، هغه د غربو د مساکینو نه، هغه د نورو نیکو نه چې د هغې د پاسه بله عظیمه نیکي نه وي هغې شیز دپاره یې ورکومه چې قرباني یې لویه ده چې ثواب هم لوی حاصل کړي. نو رسول الله مبارک جومات هم مرستو که، جهاد یې مرستو که، غربا یې مرستو کړل. او ابو طلحه ته وایي دا تا باغ د الله دپاره وقف چا دپاره ورکړم؟ وایي زما په ذهن کې رسول الله مبارک وایي چې الله د اسمان نه جبریل رالیږي او دا علم او دا قرآن ما ته ښیي او ما دا دومره حدیث دا الله په دغه باندې کړي دي، زما په دې علم کې ستا د دې باغ دپاره چې بهترین مصرف دی هغه دا دی چې ته په خپلو خپلوانو باندې تقسیم خپلو خپلوانو له یې ورکړه. په دې به تاله ثواب ډېر الله درکړي، د جومات نه د هر څه نه به الله ثواب درکړي. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې ابو طلحه وایي ښه د الله رسوله. نو د خپل تره زامن د خپل ترور زامن یې ټول راغونډ کړل او هغه باغ یې ټول په خپلو خپلوانو باندې تقسیم کړ چې د الله رسول ما ته وایي د دې نه بهترین خلک بل نشته. منګه نن وروره څه کړو؟ پیسې به کله یو ځای او کله بل ځای، خپل خپلوانو کې به هم قسم دي غریبانان وي، ورور به مې غریب وي ابه لګیا یي د پولې پلک ته به ناست ما به پیسې راغېښتي نورو څیزونو باندې به یې لګیا دی. خور به مې داسې غریبه وي، ټیک ته تا سره کم حق دی، خو په خپل ځای حق دی ابه ورکې، خو که تا ته پته لګي او تا حق ورکړی هغې سره دا شته زموږ په دې معاشره کې. الله وایي نحن قسمنا بینه معیشتهم فی الحیات الدنیا. د دنیا داسې تقسیم دی چې چاله لږ او چاله ډېر، د یو ابی نه پیدا وي، د یو ابی نه د یو پلار نه پیدا وي. تاسو په دې خپله معاشره کې قدم په قدم وینئ، یو ورور ډېر مالدار وي بل ورور غریب وي، خور ډېره مالداره وي رور غریب وي، رور ډېر مالدار وي خور غریبه وي. بس دا الله وایي ما تقسیم کړی دی او زموږ دپاره یو امتحان دی. ګورې زموږ دپاره یو امتحان دی، دا یاد ساتئ خبره، دا خبره یاده ساتئ، دا زموږ دپاره لوی امتحان دی. موږ به لګیا ټیک شو ورکوه، خو چې د دغې خپلو خپلوانو نه ستا نه پاتې شي دې نه پسې بیا ورکوه بل چا له هم ورکړه دغه مال اولاد دغه چې څه دي. خو د ټولو نه بهترین دغې دا دی چې ته خپلو خپلوانو له ورکړې. بعضې زمونږ دا وایي وایي یاره خپلو خپلوانو له خو ته قاري صاحب چې ورکړه خو زما پلانکي سره نه لګي. اصه ده ولې دې نه لګي؟ یاره دې دغه زما تپوس نه دی راغلی، دا مونږ کو د خپلولۍ په دې باندې پرېښي. بل تعلقه د خپل خپلوانو دا ده سره دې ولې روانه کړې ده؟ دا مې د دې لپاره روانه کړې چې زه ورغلم نو دې د کټ نه پانسېدم. قسم په خدای مونږ پښتنو په دې باندې خپلې نوارې راوستي په معمولي خبره باندې، په معمولي خبره باندې نن موږ خپل خپلوان د یو بل نه جدا یو. رور د رور نه جدا دی، خور د خور نه جدا ده، تره د وراره نه جدا دی، وراره د تره نه جدا دی. حق حیران به تاسو مونږ پاتې شو قسم په معمولي خبره باندې. نو دا خپلولۍ دا په دې باندې مه درکوې. ته راشه چې د الله رب العالمین د طرف نه څه حکم دی ووره. دا الله رب العالمین چې دا خپلولي قایمه کا،
د الله د طرف نه څه حکم دی لږ شان واورئ دا راته زه نه د تاول نه نه د ډایجست نه او حدیث هم ډېر لوی شان لري او ډېر لوی مقام لري د هغې نه هم درته راشه د قرآن نه به راته داسې یو خبره ثابته کړم چې ستا دا عقل بدل ته بلکل حیران پاتې شي چې ښه داسې خلک هم شته او الله داسې حکم وکړ داسې چلو شو اسد جانه چې دا سن 5 هجري ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جهاد لاله او داغه جهاد نوم دی غزوه بنی مصطلق وسری بیبیام دی لاله عائشه بیبی لاله بهر کې هغه چنچی په هجره کې یا شوی دی یا 5 هجره کې شوی دی هغه بنی غزوه مصطلق او شو مسلمانانو الله لویه کامیابی ورکړه خلق رانل يهود رانل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جهاد نه واپس شو خو چې کله د جهاد نه را واپس کېده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد یو ستراتیجیز وه یو دا به یو کار جوړ کړو څه ورته وایي صورتحال به جوړ کړو دا صورتحال به چې یو صحابي به د ځان نه مخکې ولېږه ته مخکې لاره وګوره بل صحابي به د ټولو اخره کې پرېښوده چې که موږ نه څه پاتې شو هغه ته راواله خیر د هغې ځای نه صحابه لاړل د الله شان ته ګوره هغه واقعه ته زه بیانوم نه صرف هغه مقصدي خبرې لم راولم عایشه بیبي م تلې وه عایشه بیبي چې کله دې جهاد نه تلو د خپلو خپلوانو کې د چا نه یو هار راوړی چې هار یې راوړو دا سار وختي چېرته قضای حاجت نه تلې وه نو هغه هار ته هلته پرېوته د شپې ته پرېوته هغې هار پسې ګرځېده دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویزې چې ځو نو عایشه بیبي زموږ د علما وایي چې د وجود مبارک نه ډېره سپکه وه نو رسول الله مبارک دا په حدیثو کې دا خیال وکړه چې په دې اوښ باندې د هغه په دې ډولۍ کې یا په هغې زانګو کې هغه ناسته ده رسول الله مبارک دا خیال وکړه او هغه پکې ونه خو بس دوی روان شو عایشه بیبي دلته پاتې شوه او هغې هغه خپل هار کته دلته رسول الله مبارک اخره کې یو صحابي پرېښو ما نه نوم یې شو شابه حضرت صفان رضی الله تعالی عنہ ویرګړي صفان رضی الله تعالی عنہ یې پرېښو هغه چې داسې رڼا ولګېده نو عایشې بیبي ته هار میلو شو خو په ځان باندې څادر اچولو او دی ورته پته وه چې رسول الله مبارک به څوک پرېښې وي بس هغه به مې ځان سره بوځي چې حضرت صفان رضی الله تعالی عنہ عایشه بیبي وي ما په دا د پردې نه پس د آیاتونه نازل شوي ما مخکې دا لیدلې وي فورا پېښ شم چې دا خو عایشه بیبي ده وي قسم دی دا په حدیث وي ما صرف وي چې انا لله و انا الیه راجعون بهر کې په عایشه بیبي په اوښ باندې کېنول او دم و هار ونیوه او هغه قسم خوري دا په احادیثو کې دي خو ما د عایشې بیبي لوپټه قدرې لیدلې خو بهر کې چې مدینې منورې ته رستو راغی اوس عایشه بیبي بره په اوښ ته او ده دغه نیولې دي بس د مدینې منورې یهود او خصوصا منافقینو د خولې نه ډېرې ناشولتې شروع کړې او په هغې ناشولتو کې یو ناشولته دا وه چې د انسان په خولې باندې هم نه راځي په بي عایشې رضی الله تعالی عنها د تهمت الزام ولګو الله اکبر بهر کې هغه تهمت مشهور شو او رسول الله مبارک هم ډېر زیات خفه او منافقینو دا خبرې شروع دغه منافقینو چې دا خبرې شروع کړې دې منافقینو سره د الله شان ته ګوره بس د الله رب العالمین عجیبه کارونه وي په دې کې یو 3 صحابه هم په دې کې شامل شو په دې الزام کې او هغوی مرګیتیا وکړه یو حضرت مصطح ابن اساسه رضی الله تعالی عنه یو حضرت حسان ابن ثابت او یو زنانه و د رسول الله مبارک هینی مبارک وه حمنه رضی الله تعالی عنها هغه هم په دې کې دغه شو چې او دا بس چل وي بهر کې زه خبره نه دا کوم هغوی هم په دې کې شامل شو الله اکبر بهر کیف الله رب العالمین ما تاسو په تیره جمعه هم ویلو مخکې هم راته ویلو چې د عایشې بیبي الله رب العالمین داسې پاکي بیان کړه چې په مخ د کائنات کې داسې پاکي د چا هم نه ده بیان شوې الله رب العالمین وایي زه ګوی کوم چې عایشه بیبي پاکه ده بهر کې به خو پاکه دغه شوه پاکه شو ثابته شو دنیا ته قرآن شریف کې الله اتلس آیاتونه نازل خو په دې الزام کې اوس ماته ګورئ په دې الزام کې یو مصطح ابن اساسه رضی الله تعالی عنهم شامل او دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ترور زوی
او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ترور زیو ابوبکر صدیق دی و ډیر زیات غریب نو د ترور زیو نو د ډیر زیات امداد دی مستح رضی الله تعالی عنہ سره کو نو چې کله د دې پکې شامل شو نو حضرت ابوبکر صدیق د لور پلارو او تاسو ته پته لګي چې کوم سړی غیرتی وي او داسې پاکه لور وي نو سړی پې خفه کېږي ابوبکر صدیق وي لور په خپل ځای لوی مقام لري لور په خپل ځای زما دپاره ډېر لوی عزت و خو ما خو دې ته کتل چې دا زما لور ده ټیک ده خو دا خو د جناب محمد رسول الله بیبي هم ده که نه دا خو زموږ مور مبارک هم ده که نه نو ډیر زیات خفه شو چې ښه مستحت تا سره ما دومره ښه کول زما د ترور زوی د هغې د پاسه مې سره ښه کوله تا د هغې خو د پاسه ما سره دا چل وکړه نو بس قسم یې وخوړه او دوی قسم یې وخوړه چې دې نه پس به زه د سره هېڅ قسمه امداد نه کوم د خپل خپلوانو سره خصوصا د مستح سره او بس د هغې نه انکار وکړه انکار یو کو خیر بهر کې مستح ابن اساسه رسول الله مبارک د هغې وخت مطابق چې څه سزا وه هغې هم ورکړه خو چې دا انکار وکړه بس ځان یې ترې اخوا کړه اوس ما ته وګورئ حقیقت ته وګورئ کو حقیقت ته ګورئ نو حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ نه ډېره سخته غلطي شوې ده په بیبي باندې د ابوبکر صدیق په لور باندې دیم په دې الزام کې شامل و سخت عظیمه ګناه یې کړې ده عظیمه ګناه رسول الله مبارک سزا ورکړې ده ګناه سخته وه او په کار هم داسې و تاسو خپله معاشره کې ګورئ نه چې یو معمولي شان خبره وشي نو روانه کې دا خو ډېره لویه عظیمه خبره وه نو مستح رضی الله تعالی عنہ سره ابوبکر صدیق هر څه پرېښودل او هغه خیر ښېګړی مو سره پرېښود چې د زما بل یو تا دا چل وکړ الله اکبر الله اکبر برنا الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام رسول الله مبارک کړو چې بالکل ابوبکر صدیق چې څه کړي دي دا د عقل تقاضې وي دا بالکل پکار وي خو دا خو ډېر لوی شان والا دی ډېر لوی مقام والا دی دله داسې نو پکار چې دا یې کړی او الله رب العالمین قرآن شریف کې قاري صاحب ویښشه آیات نازل کړ او په کوم انداز باندې تاسو لږ د انداز واورئ تاسو ته پته لګي چې د خپلو خپلوانو سره رشته داري د خپلو خپلوانو سره خیر ښېګړه دا کم مقام لري کومه مرتبه لري دا نن په کومه ګمراهۍ کې پراته یو دا په کومه بدقسمتۍ کې پراته یو الله رب العالمین په قرآن شریف کې آیات نازل کړل په دقې صورت نور کې وایه قاري صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعه ولا یأتل مناسب نه دي چا دپاره اولی الفضل چې هغه لوی مقام والا انسان دی ابوبکر صدیق یادوي چې هغه له الله فراخي ورکړې ده ان یؤتوا اولی القربه والیتامى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله چې بند کی د مسکینانو نه د خپلو خپلوانو نه د مساکینو نه د خپلو ته نږدې چې کوم د دوی باندې د خیرات بند کی دا مناسب نه دي لوی شان والا اولو الفضل منکم چې لوی شان لري دا ولا مناسب نه دي چې دا چلیږي الا تحبون ان یغفر الله لكم دی دا غواړي نه چې سره د دې هغه زیاتې کړې دي خو که ده ورسره بیا هغه خپله خیر ښېګړه شروع کړه او خپلولي ورسره شروع کړه او د خپلولۍ د پاسه ورسره ښېګړه شروع کړه نو الا تحبون ان یغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا دی معاف کوي نه دی ورته درګذر کوي نه نو که ده ورته درګذر وکړو د معاف کړو نو دی دا غواړي نه چې ان یغفر الله لكم ستا معاف کول دي ستا ورسره واپس هغه خپل خپلولي جوړول دي او د دې خپل خپلولۍ سره هغه ته ورسره هغه خپل خیر زکات او صدقات ورکول دي او هلته به الله څه چلي کړي چې ان یغفر الله لكم چې ستا د زندګۍ څومره زندګي د ټوله راته الله وبخله او ته یې معاف کړي غواړي نه چې معافي کړي الله اکبر دا یا چې ابوبکر صدیق ته راغلی ښه ده الله نازل کړی دی او ما ته دا وایي چې د خپلو خپلوانو سره روغ هم وکړه او ته ورسره واپس هغه خپل خپلولي جوړ کړه او وله خپل هغه چې کوم خیر ښېګړه ده هغه وله ورکړه وی بلا ولې نه منډې وهلې منډې او رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی وی چې الله وی چې ان یغفر الله بلا زه دا اقرار کوم چې دی ما بخلې دی ده ته ما معافي کړې ده او مخکې به مې ورسره یو امداد کو اوس به ورسره دوچند امداد کو
چې د ده د برکت الله ما بخي ما مقام ته رسوي دا زما خپل دی او د خپل خپلوانو سره چې زه خپل ولی رالم ما الله مقام ته رسوي بلا ولې نه کوم مخکې به مې ورسره بالفرض و تقدیر زه یم 1 روپۍ کول او اوس به ورسره 2 روپۍ کوم مخکې مې ورسره 10 روپۍ امداد کولې اوس به ورسره 20 روپۍ امداد کوم او اقا شانو شو ابوبکر صدیق دغه کوي ولې وی الله د دې خپل خپلوانو سره د خیر ښېګړې د وجې ما بقي او ما له مقام راکوي دا به زه ولې نه کوم سره د هغې ټول ارس ختم کړل قسم یې خوړلو رسول الله مبارک له راغی وی د قسم څه کفاره ده رسول الله مبارک وی د قسم دا کفاره ده هغه کفاره یې ورکړه واپس یې ورسره هغه خپله رشتهداري او خپل امداد شروع کړه نو زما عزتمند ورونو سړی په ډېر اوچت مقام ته رسي سړی په ډېر لوی مرتبې ته رسي د خدای خاطرو کې زما ورونو دا یو خپل ذهن کې دا دغه راول چې د خپلو خپلوانو سره بهترین ښېګړې کوئ هسې ورسره صدقې کوئ کو تاسو باندې زکات بالفرض فرض وي نو بهتره دا ده چې دا خپل زکات اول خپل خپلوانو له ورکړئ بیا وروسته نورو باندې تقسیموه بیا وروسته نورو خلکو له ورکړه نو د دې به څه دی د دې به بدله دا وي ما ته وګورئ چې یو خو د زکات ورکړو نو زکات د وجې الله رب العالمین مال زیاتوي نو مال به دې زیاتېږي دویم نمبر به دا فایده وي چې د خپل خپلولي دې وساتله نو که ته ډېر هم ګناهګار یې د دې خپلې خپلولۍ د وجې به د الله رب العالمین د دې ځمکې نه عرش ته ورسوي دوه فایدې وشوې دا خو رسول الله مبارک یوازې زکات ته مدا شو او خپل خپلوانو سره د خپل ولیم راوسته نو ځکه الله رب العالمین په قرآن شریف کې وایي چې د ټولو نه بهترین مصرف د زکات دپاره هغه خپل خپلوان دي نو د خپل خپلوانو سره ښېګړه کوئ خصوصا د زکات دا معامله داسې وکړئ او د صدقاتو چې بار هم ورکوئ زه تاسو نه بار منې کوم هم نه خو د ټولو بهترین دغه دا چې دغه خپل موږ به څه چل کوو موږ به سوالګرو له ورکړو سوالګرو له هم ورکړه خو چې خصوصا دا پروفیشنل کم سوالګري د دوی نه ګوره ځان ساتئ پروفیشنل څه ته وایي چې پیشې ګرځولې ده دا پیشهورو سوالګرو له پیسې ورکول لکه خصوصا په دې جوماتونو کې اعلان وکړي نو دا یو جومات نه بیا بل جومات نه دا هغه پیشه ګرځولې ده پیشهورو سوالګرو له پیسې ورکول حرام دي په دې ستا هغه ثواب کېږي نه ګورې دا یاد ساته خصوصا په دې جوماتونو کې چې دا اعلان وشي خدای مو بخښه او ډېر بېګام غریبي تېره شوې ده لوږه پات دا ټول دروغ وایي د پیشهورو نه ځان وساتئ خپل خپلوان ته ښه معلوم دي ښه تاته پته ده او په دې وړو خبرو باندې چې د ماته نه دي ویلي او د ماته ویلي دي او د ماته دا چل وکړو دا څومره عظیمه خبره وه د هغې د پاسه ابوبکر صدیق معاف کړه نو دا بسې چې موږ کاره راغلی نه دی او زما یې تپوس نه دی کړی او زما یې پوښتنه نه کړې ښه دې د سره روانئ د هغې د پاسه ورسره کوه ښه دې د سره نه لګي د هغې د پاسه ورسره کوه او دا هم مه کوه زموږ حضرت شیخ صاحب رحمهم الله مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله چې دا خبرې به کول وي داسې مه وایه چې یاره دا واله دا خورې دا زکات قبول که نه خورې دا واله دا ستا حصه ده ما سره او په زړه کې د زکات نیت وکړه رور له ورځې روره دا واله دا ستا ما سره حصه ده زړه کې د زکات هغه دغه وکړه نو که د هغوی دپاره دا لایق وي یعنې جایز وي ورته او پکې نورې خبرې نه وي نو د ټولو نه بهترین مصرف خپل خپلوانو له زکات ورکوي د دې به تاسو له الله ډېر لوی مقام درکوي ډېره لویه مرتبه درکوي الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو له دا توفیق را نصیب کړي چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي په هر مقام باندې قایم او دایم وساتو او خدای پاک دې د خپلو خپلوانو سره بدخلافي او د هغوی سره جنګ جګړه هغوی سره روانو نه الله رب العالمین ګو تاسو ساتي واخر دعوانا ان الحمد دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي د الله العالمین د خپل رحم او د فضل معامله موږ او تاسو سره وکړي او د خپل الله رب العالمین هم د غیبو نه امداد وکړي او چې څومره مال دی الله رب العالمین دی د حلال او رزق زموږ او ستاسو د ټولو پراخه کړي حرامو نه دې الله رب العالمین وساتي او بیا چې د مال راکړي یا الله د هغې د زکات او د صدقاتو ورکولو توفیق هم موږ له را نصیب کړي او بیا په خصوصي توګه خدای د خپلو خپلوانو سره زموږ هغه صلې رحمي او دغه خیر او صدقات چې هغوی مستحق دي د هغې د کولو توفیق را نصیب کړي دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي څومره بیماران چې دي کورونو کې د اسپتالونو کې دي الله یې ټولو له صحت ورکړي زموږ یو ورور دی اشرف علي صاحب هغه بیمار دی وهاب ګل حاجي صاحب زموږ ډېر قدرمن او عزتمن انسان دی هغه بیمار دی راځي د پېښور نور ستاسو زموږ څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردګان د اسلام
چې وفات دي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، الله دې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه خصوصي توګه باندې زمونږ د دې کلي د لیاقت او د امان الله صاحب خور بیبي په مردان کې وفات شوې وه، زمونږ ډېر قدرمن او عزتمن ملګري دي، یاران هم دي، خور یې وفات شوې وه. دعا ورته وکړئ الله د هغې مغفرت نصیب کړي، الله یې قبر د جنت د باغچو وګرځوي، الله یې د هغې جهان لویې خوشحالۍ نصیب کړي او دې وارثان له الله ټولو له صبر. ستاسو زموږ څومره مردګان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله دې ټولو سره احسان. چا چې څه د زړه مرادونه دي خدای د دې عظیمې جمعې د ورځې مبارک دې د خاطر د هغوی د زړه مرادونه برابر کړي او څوک چې موږ ته چا د دعاګانو دپاره وي هغه تاسو یې کو د شیشې په ذریعه باندې دي الله یې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول کړي برحمتک یا رب. سنتو کې